څومره چې هم د کرکټ شوقیان دي نو هغې ټول تیرا مخې ته شي. ځکه ډېر زیات ملګري میسیجونه کوي وایي نوید بھائی په کرکټ باندې د اپډیټ ولې نه راځي. ځکه ملګرو چې د پاکستان او د نیوزیلینډ کم سیریز روان دی نو فلحال خو د پاکستان چې کومه دویمه بیلات دی نو هغه خو مخې ته راغلی دی 2 میچه پاکستان بیلل خو بیا هم ټیم خو فلحال بیلنس دی. خو هسې تاسو څه وایئ ملګرو چې په ټیم کې کم چینجز کول پکار دي خو که 2 میچ وشو ملګرو نو په دغه دواړو میچونو کې عزت الحمدلله ثم الحمدلله الله جل شانه یو ځلې بیا چاله کنګ بابر اعظم له ورکو. هغه خلک چې تنقید به کو په محمد رضوان فخر پښتونخوا محمد رضوان او په کنګ بابر اعظم باندې نو په دغه چې کوم نیوزیلینډ د پاکستان په دوره باندې تللی دی نو په دې کې یو ځلې بیا هغه خلکو ته په مخ باندې سپیړ میلاو شوې چې چا به په رضوان باندې تنقید کو او چا به په کنګ بابر اعظم باندې تنقید کو. اخیره چې کوم میچ شوی دی نو په هغې کې کنګ بابر اعظم 50 والی ده فخر پښتونخوا فخر زمان پکې هم 50 والی ده. د هغوی چې کوم شراکت و نو هغه داسې و چې یاره په میچ کې سلک ډېر مزه او خوند پیدا کړی و. خو کنګ بابر اعظم په دواړو میچونو کې بهترین پرفارمنس وکړو. خو دلته پته نشته دا ویلی کېږي چې یاره کوم پیچونه دي نو هغه د بیټینګ دي 200 220 او 230 رنز ښه ایزي په دې باندې چیس کېږي هم او کېږي هم. خو د پاکستان چې کوم بالنګ دی ملګرو نو بالنګ ته خو مونږه بد نشو ویلی ځکه د پاکستان بهترین بالنګ لاین اپ دی خو نسیم شاه ټول پاکستانیان مس کوي چې یاره پکار دی چې څوک نسیم شاه راشي او هغه ټیم جوائن کړي ځکه چې د حارث رؤوف بهترین پرفارمنس مخې ته د اوسه پورې رانغلی. شاهین افریدي یا خو پې د کپټنۍ چې کمزور دی نو هغه دی یا وجه څه کېدی شي ځکه چې شاهین افریدي هغه شانتې بالنګ نه دی. شاداب هم ډراپ دی لوبولی کېږي. خو ملګرو کنګ بابر اعظم چې خلکو به پې تنقید کوو نو کنګ بابر اعظم په دغه پیچونو باندې خپله چې کوم هغه خلکو لی یو جواب ورکو چې زه کولی شم که کپتان یم او که نیمه. خو زه هم واپس چې کومه کپتاني ده نو هغه کنګ بابر اعظم له پکار ده چې واپس میلاو شي. دا هم ویل کېږي چې د شاهین افریدي او د کنګ بابر اعظم ترمنځه داسې څه خبرې شوي دي یا څه جګړه شوې ده. خو ما نه یو ویډیو مخې له راغله دې سیټ کې تاسو ته ویډیو ښکاري د افسوس مقام دی شاهین افریدي چې هغه ډېر زیات جونیئر دی او کنګ بابر اعظم ډېر زیات سینیئر دی او ډېر زیات محنت په کنګ بابر اعظم د چا سره کړی وي د شاهین افریدي سره به یې کړی وي. خو بیا داسې قسم نظر انداز کول خو کنګ بابر اعظم واحد پاکستانی کلاړي دی چې هغه د ملک او د قوم دپاره لوبېږي د پاکستان کرکټ ټیم مخ په وړاندې بوتلو دپاره لوبېږي. خو په دې ویډیو باندې زه خفه هم شوم خو ستاسو رایه پې هم ما ته پکار ده چې آیا شاهین افریدي له داسې قسم کردار پکار او که نه. محمد رضوان او کنګ بابر اعظم باندې به ډېر تنقید کېدو چې یاره دوی له نه دی پکار چې په T20 کې لوبېږي او T20 تیز گیم دی او دا د ټیسټ پلیران دی او پلان کې دی او ډنګری دی. محمد رضوان فخر پښتونخوا الحمدلله هغه ریکارډ په خپله نامه باندې کو چې پاکستانی هغه کلاړي چې د ټولو نه زیاتې چکې په T20 کې ووهلې هغه څوک دی هغه دا سړی دی محمد رضوان فخر پښتونخوا. او کنګ بابر اعظم په دواړو میچونو کې بهترین بیټینګ وکړو او د هغه خلکو خولې بندې کړې چا چې به په کنګ بابر اعظم باندې تنقید کو او دا به هم ویل چیرې د ټیم نه بهر کوي. نو هسې تاسو سوچ وکړئ ملګرو که چېرې کنګ بابر اعظم د دې ټیم نه بهر شي په دې 2 میچونو کې هغه د په دواړو کې بهترین پرفارمنس وکړو نو که د کنګ بابر اعظم دغه چې کومې رنز دي هغه ترې لرې کړي بیا پاکستان سره څه پاتې شي. نو اوس ګورو سیریز خو لا شروع دی چېرې پاکستان به کمبیک وکړي او که نه. خو دا هم ویل کېده چې یاره د اعظم خان په ځای باندې محمد حارث پکار دی ډېر ضروري دی. نو تاسو را سره خپله فیصله وکړئ چې یاره کم کسان ډراپ کول پکار دي کم راوستل پکار دي. خو ډېر وخت بعد انشاءالله دې نه بعد ستاسو سره د کرکټ چې کوم اپډیټ دي هغه مې در سره شریک کړه. بل پیج کې مسله راغلې ده ډېر انتظار مې ورته وکړو خو څه خوند یې ونه کړو نو انشاءالله اوس باقي په دې باندې ستاسو سره د کرکټ چې کوم اپډیټ دي نو هغه به در سره لازمي شریک کوم. خو ویډیو له به مینه ورکوئ ما ته به پته لګي چې د دې ویډیو نه چې تاسو څومره انتظار وکړو د ویډیو د اپډیټ چې کوم کرکټ اپډیټ دي د هغې تاسو څومره انتظار کړی دی نو ما ته به د ویډیو نه پته لګي چې تاسو ویډیو له مینه ورکړې ده او که نه ویډیو هم شیر کړی او که نه کمنټس کوئ او که نه. دغه و د کرکټ اپډیټ
خو کمنټس کې خپل رائے لازمي شریک کې چرته مې الله خاد آباد او خوشاله سات اخر کې واز پاکستان زنده باد پاکستاني کرکټ ټیم زنده باد تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی مسلمان دی الله